بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ښه به یې. مونږ نن د 6th په کلاس کې په ساينس کې یو کلاس اخلو. پیج نمبر 27 دی. انټرنل سټرکچر اف لیف ویلو. نن فوټوسنتھسس وایو. نن څه وایو؟ فوټوسنتھسس. فوټوسنتھسس دا گریک ورډ دی. گریک ورډ د دوو ورډز نه جوړ دی. کمبینیشن اف ټو گریک ورډز ورته مونږ وایو. فوټو مینز لایټ. د فوټو څه مطلب دی؟ فوټو مینز لایټ. او سینتھسس مینز to prepare. Definition है आसान definition लिख ले. It is the process by which plants prepare their own food using CO2, carbon dioxide, H2O, water and sunlight. دا یو پروسس دی، یو عمل دی چې په دې باندې بوټي خپل خوراک تیاروي یوزینګ په استعمالولو سره کاربن ډای اکساید، واټر او سنلایټ پکې استعمالوي او د دې په موجودګۍ کې څه کوي؟ ځان نه خوراک ته. یا موږ داسې هم ویلو چې اټ از د پروسس بای ویچ پلانټس پریپیر دیئر اون فوډ ان د پریزنس اف کاربن ډای اکساید، واټر اینډ سنلایټ. موږ داسې ډیفینیشن هم کولی شو. صحیح ده؟ او د گریک یونان ژبې ټکی دی ده، ځکه چې د گریک او د لیټن په ساينس کې ډېر زیات کنټریبیوشن دی. زیاتر ورډز یا گریک یا لیټن. نو فوټوسنتھسس گریک ورډ دی. د فوټو معنا د لایټ او د سنتھسس معنا ده ټو پریپیر. او دای آسان ډیفینیشن دی چې اټ از د پروسس بای ویچ پلانټس پریپیر دیئر اون فوډ یوزینګ CO2 مطلب کاربن ډای اکساید، H2O واټر اینڈ سنلایټ او د نمر رڼا. پیج نمبر 27 دی. سبق ته ګورئ ښه. پلانټس پریپیر دیئر اون فوډ. بوټي خپل خوراک په خپله باندې تیاروي بای کنورټینګ مین بای چینجینګ، په چینج کولو سره، په بدلولو سره سنلایټ انرژي انټو کیمیکل انرژي. د سنلایټ د انرژي پلانټس کیمیکل انرژي ته څه کوي؟ چینج کوي. دس پروسس از کالډ فوټوسنتھسس. دې پروسس ته، دې طریقه کار ته، دې عمل ته موږ څه وایو؟ دې ته فوټوسنتھسس وایو ښه. او ما راته وایي د فوټو مینز لایټ اینډ سنتھسس مینز پریپریشن یا ټو پریپیر. دغه دواړه معنی دي. ډیورینګ فوټوسنتھسس د فوټوسنتھسس یا د ضیاء تعلیب د عمل په دوران کې په اردو کې دې ته مونږ ضیاء تعلیب وایو. Plants utilize carbon dioxide and water. Plants utilize بوټي استعمالي carbon dioxide and water. carbon dioxide او اوبه in the presence of sunlight د نمر د رڼا په موجودګۍ کې to prepare their food چې خپل خوراک تیار کړي. This food is in the form of carbohydrates. دا فود چې دی نو دا د carbohydrates په فارم کې لایک مثال په تور ګلوکوز د ګلوکوز په صورت کې په فارم کې and is prepared او دا تیارول شي یا دا تیاریږي with the help of chlorophyll. دا د کلوروفیل په مدد سره تیاریږي found in the leaves of plants. او دا کلوروفیل چرته وي؟ دا د په لیف کې، د پلانټ په لیف کې وي. Photosynthesis can be stated دا مونږ به in the form of the following equation. د لاندې ورکړل شوي مساواتو په صورت کې کاربن ډای اکساید او پلس واټر. دا اکویشن یې داسې دی مساوات. او سنلایټ د نمر رڼا به پکار وي او د دې سره سره کلوروفیل. په اردو کې ورته مونږه سبزي نه وایي، که څه ورته وایي د کلوروفیل ته سبزي نه ورته وایي زما په خیال. او دا به مونږ له پراډکټ سره کوي ګلوکوز پلس اکسیجن. ګلوکوز او اکسیجن به دا مونږ له پراډکټ راکوي. داسې 6CO2 هغه اکویشن یې داسې دی پلس 6H2O. دا دغسې سنلایټ د نمر رڼا پکار ده ځکه چې دا ضروري ده. او دغسې کلوروفیل پکار دی. کلوروفیل پکار دی. دا سپیلنګ یې ډبل ایل دی. کلوروفیل دا پکار دی. دا به مونږ له سره کوي C6H12O6 او پلس 6O2 ګلوکوز. دا سره دا ګلوکوز او دغسې پلس اکسیجن. دا اکسیجن دی او دا کاربن ډای اکساید او واټر. دا اکویشن دی. دغسې فوټوسنتھسس دا دغه چې کوم دی ریاکشن دا مونږ داسې ظاهرو. In addition to glucose, د ګلوکوز سره څه چل کیږي؟ اکسیجن is also produced as a secondary product. secondary product means ثانوي product. دا یو ثانوي product پیدا کیږي، ګلوکوز پیدا کیږي. دا ګلوکوز به پلانټ ځان نه استعمالوي او دا اکسیجن چې دی نو دا به living things. some of this oxygen is used within the plant. د اکسیجن هم پلانټ ځان نه استعمالوي itself and the remaining comes out of the leaves
through stomata. Stomata هغه کوم واړه واړه سوري چې په لیب کې مونږ ویلو دا د stomata په ذریعه سره څه کېږي بهر ته راوځي into the atmosphere فضا ته او دغه اکسیجن بیا مونږه انهیل کوو دغه اکسیجن بیا مونږه استعمالو ځان نه. This oxygen is utilized by the animals for their survival. دا اکسیجن چې دی is utilized استعمالولی شي by the animals زناور for their survival د خپل بقا دپاره د خپل ژوندي پاتې کېدو دپاره ځکه مونږ ته د اکسیجن ضرورت دی که اکسیجن نه وي نو مونږ ژوندي نشو پاتې کېدلی. A part of the glucose is used as a food. A part of the glucose د ګلوکوز څه حصه چې ده is used دا استعمالولی شي as a food بطور خوراک by the plant for energy. بوټی د توانایي دپاره مطلب د دې خوراک نه د خپل توانایي دپاره استعمالی چې څومره ضرورت یې هغه استعمالی while the remaining glucose is converted into starch. کومه چې پاتې شي نو هغه starch ته کنورټ کېږي مونږ ورته په اردو کې نشاسته وایو دې ته څه کېږي دې ته چینج کېږي او بیا and stored in different parts of plant د بوټي په مختلفو حصو کې د فیوچر یوز دپاره بیا څه کېږي دا جمع کېږي. دیٹ از کمه کمه حصې دي مثال په طور سټیم په تنه کې جمع کېږي روټس په جرړو کې فروټس په میوو کې اینډ سیډز او په تخم کې وین ایور نیډډ کله چې هم دې ته بیا ضرورت وي بوټي ته ضرورت وي مثال په طور مونږ به اوس فیکټرز نیسیسري فار فوټوسنتھسس وایو د فوټوسنتھسس دپاره چې کومه فیکټرز عوامل ضروري دي نو په هغې کې سنلایټ دی اوس باران دی او سنلایټ نشته نو بوټی خو سنلایټ نشته نو خوراک نه تیارېږي فوټوسنتھسس نه کېږي چې نه کېږي نو دا پریپیرډ فوډ به څه کېږي دغه به بوټی ځان نه استعمالوي. وین نیډډ کله چې دې ته ضرورت د سټارچ از کنورټډ بیک انټو ګلوکوز دا سټارچ چې کوم جوړ شوی وي دا ګلوکوز چې سټارچ ته کنورټ شوي دغه سټارچ واپس ګلوکوز ته کنورټ شي بوټی ځان نه استعمالوي. دا دلته کې لږ اسې لکه مونږ یې ورسره اشنا کړي یو د شپږم ساینس دی دومره های لیول خو نه دی انشاءالله مونږ د 9th او 10th بیولوژي به شروع کوو د خیره سره نو بیا به په هغې کې مونږ په ډیټیل باندې وایو چې دا پروسس څنګه کېږي ډارک ریاکشن او لایټ ریاکشن او الکترون ترانسپورټ چین هغه کیسې به انشاءالله مونږ کوشش کوو چې وایلو نو بیا به په هغې باندې په ډیټیل بیا به پرې پوه شو خو دلته صرف مونږ اشنا کوي چې بوټي ځان نه په یو عمل خوراک تیاروي چې هغې ته فوټوسنتھسس وایي دا څنګه کېږي څه پکې استعمالیږي نو دلته لږ په لو لیول باندې دی. How leaf structure helps in photosynthesis. د لیف دا سټرکچر چې دی د پاڼې دا ساخت دا فوټوسنتھسس کې په زیاتې لیف کې څنګه هیلپ مدد ورکوي. پلانټ لیوز آر سپیشلی اډاپټډ د پلانټ دا لیوز چې دي سپیشلی اډاپټډ خاص طور دا موزون جوړې کړی شوي دي یا دوی مطابقت اختیار کړی وي فار د پروسس اف فوټوسنتھسس یا فوټوسنتھسس د زیاتې لیف د عمل دپاره. Their broad and flat structure provides a sufficient area for the absorption of sunlight. دا پاڼه چې نه ده براډ داسې پلنه وي که نه دا لیپ دی نو دا هغه براډ اینډ وایډ ایریا ده براډ پلس وایډ یا فلیټ چې ورته موږ دا ایریا ده او دا په دې باندې چې براډ او فلیټ ته نو سنلایټ به پرې ډېر لګي که نه ځکه چې یو سرفیس دی نی په هغې باندې خو سنلایټ کم لګي مثال په طور باندې اسې به موږ یو اگزامپل چې دا موږ داسې سیده دا کتاب نیولی په دې به سنلایټ کم لګي که نه خو که دا موږ داسې پلن کړو نو په دې به سنلایټ ډېر لګي نو دا لیمینا ورته موږ وایو یا لیف بلیډ ورته هم وایي دا براډ اینډ فلیټ سټرکچر دی پرووایډز ا سفیشینټ ایریا فار د ابزارپشن اف سنلایټ سنلایټ د ابزارپشن د جذب کولو دپاره کافي ایریا پرووایډ کوي کافي رقبه مهیا کوي. اب سنلایټ اینڈ کاربن ډای اکسایډ ګیس د سنلایټ او د کاربن ډای اکسایډ ګیس دپاره څه کوي ایریا پرووایډ کوي. د لیوز آر تhin لیوز سوي دا نری وي مطلب دا سایډ خو نری دی په داسې پلنې یو داسې نری وي د لیوز آر تhin دا نری وي سو د کاربن ډای اکسایډ ګیس ریچز ایزیلی ټو انر سیلز دا په اسانۍ سره انر سیلز چې دي هغې ته رسیږي فار د پروسس اف فوټوسنتھسس یا فوټوسنتھسس د فوټوسنتھسس د پروسس دپاره په اسانۍ سره رسیږي. د سټومیټا پریزنټ ایټ د لوور سرفس اف لیف مونږ ویلو که نه چې لوور اپیډرمس چې کوم دی په هغې کې واړه واړه سوري چې هغې ته مونږ سټومیټا وایو سټومیټا ګارډ سیلز د دې نه غیر چاپېره وي ګارډ سیلز او بیا سټومیټا وي نو دغه سټومیټا څه کوي د سټومیټا پریزنټ ایټ د لوور سرفیس چې په ښکته لوور سرفیس سطح باندې دا موجود وي اف لیف د پاڼې الاو کاربن ډای اکسایډ to enter the leaf for photosynthesis دا کاربن ډای اکسایډ الاو کوي چې دا څه وکړي دا لیف ته انټرنس وکړي لیف ته انټر شي د دې سټومیټا په ذریعه باندې ځکه چې د کاربن ډای اکسایډ ضرورت دی که نه دا فرض کړئ CO2 شو نو دا لیف ته انټر کېږي د سټومیټا په ذریعه سره نو د دې لیف دا سټرکچر چې دی دا سپیشلی اډاپټ دی فار فوټوسنتھسس یا فوټوسنتھسس د ضیایي لیف دپاره سټاپ کړه.
دا د دې ځای کې پوره دی اسان دی ګران پکې مشکل څه نشته امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ او که بیا هم څه مسله وي تاسو کمنټس کې ویلی شئ او بیا هم تاسو ته زه وایم زموږ لیکچر کې غلطي وي انسان کمزوری دی نو تاسو موږ ته زموږ غلطي کریکشن تاسو کولی شئ د نن دپاره دا پوره دی د نیکسټ لیکچر دپاره اجازت غواړم د الله په امان